धन्यवाद शुक्रिया नारे बांधे और दोनों भी शुक्रिया कौमी वतन पार्टी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदर इजलास स्टेज पर मौजूद द कौमी वतन पार्टी जिले सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर खान, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इफ्तिखार साहब, दल तक मौजूद द कौमी वतन पार्टी सूबाई वाइस चेयरमैन, साबिका सूबाई वजीर, साबिका सेनेटर अलहाज मोहम्मद हाशिम खान साहब, द कौमी वतन पार्टी सूबाई वाइस चेयरमैन शमशेर खान, द जिले अहदेदारान, द पिंजो वाड़ो हल्को चेयरमैनान और दावी काबीना, द यूनियन काउंसिलो अहदेदारानो, द पार्टी मशरानो, इज्जतमंदो, जतोलो केवल खो स्टासो टोलो ढेर ज़्यादा मशकूर मा चिप यो लसम तारीख माने कम जोश व जज्बे सरा, कम गण तादाद सरा तासो दा बरसी कामयाब कड़ा। जमा ख्याल ने चिदा से प तारीख के दिन वक्त के चतदा से लूशे और दा खबर मान वक्त के मरगर ओकड़ा चिल्तूरी सूबे दखल को दे बरसे तस्तर की हुई और जो पदे देर पख्पल कारकुनानो माने फखर कोमा चाहुई टोली सूबे तदा साबित अकड़ा चे द शेर वतन हयात मोहम्मद खान शेरपोश पायान, द मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो कारकुनान हर हालत के मुतहरिक हुई दावी दखपल मशरानो सरा यो मीना दा यो सोच सरा रवान दी और द चाटलो रातलो सरा पाहुई माने फर्क न प्रूजी बल्कि दावी जज्बा नोरम तेजी की और दाई साबित अकड़ा चे दे खित्ते पर सियासत के दे सूबे पर सियासत के द मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो किरदार और द कौमी वतन पार्टी द कारकुनान किरदार इस वक्त से गिश्तले दाता से साबित जमा ख्याल दे दा ढेर मुश्किल है यो दगला चिसो सरे हुई चा ज्यादा कार करे जगह चे हर मरगरी दबल मरगरी न ज्यादा कोशिश करे कागा द जिले तंजीम दे अभी अखपल जमाने मंडे तड़े वाली दी पूरा कागा द हल्को तंजीम ने दी अभी अखपल किरदार अदा करे दे
کاغه د یونین کونسل تنظیمونه دي او یې خپل کردار ادا کړی دی زمونږ د سوشل میډیا او د یوث ملګرو خپل کردار ادا کړی دی زما خیال دی کې هیڅ چا باندې سړی داسې کوته نشي ایښی چې چا کمیس دغه کړي زه د خپل لخوا د صوبې د تنظیم د لخوا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم دې ځل دا برسي په دې حوالې سره د نورو نه بدله وه چې موږ دې ځل صرف او صرف خپلې ضلعې باندې دا منحصر کړې وه باقي صوبې ملګرو ته ما دا په صوبایي میټینګ کې ویلي چې یاره تاسو بس چیده چیده ملګري راشئ او ما ته په تاسو باندې یقین و چې ستاسو په شانتې ملګري چا سره وي انشاءالله دا به همیشه کامیاب وي دلته کې ملګرو خبرې وکړې چې د نورو پاټو خلکو مبارکۍ راکړي بلکل دا صحیح ده ما سره په خپله بعضې د نورو پاټو ملګرو راته ټلیفونونه وکړل او ښه د مخالف پاټو والا او هغوی یې مبارکي راکړه چې یاره دې ځل ستاسو دا برسي ډېره کامیابه شوې د دې ټول کریډټ ما ته مخامخ ناست چې ټول خلک دې ټولو او دا تاسو ثابته کړه چې دا برسي همیشه تاسو کامیابه وئ دا که څوک چا دعوې کولې چا وی چې دا برسي زموږ د وجې نه جلسې زموږ د وجې نه کامیابېږي دا صرف د دې کارکنانو د وجې نه ستاسو زما به دا خواست دي هلکې چیرمنانو دلته کې په خپله اعتراف هم وکړو بعضې چې یاره تنظیمونو کمې شته اوس به مې دا خواست دي چې دا کمې به اوس لرې کول غواړي تاسو ته به کار اسان شي دا اوس چې څومره منډې تړې والي دي دی په نیمه باندې به هم چې بیا منډه وای نو دا کار به تاسو ته اساني ضلعې ته به مې دا خواست دي چې په دې باندې لږ نظر وساتي او دې ځل دا 6 ورځې د 6 ورځې شي په دې کې د میاشتې نه تېرېږي چې دا شی موږ کمپلیټ کړو دویم سره زما به دا خواست دي د ټولو حلقو چیرمنانو ته چې څنګه چې نن دلته کې مونږ د ضلعي میټینګ هم راغوښتلو ملګرو شکریه ادا کړو چې دغه شانتې هر یو حلقې کې میټینګ وشي او په یونین کونسلو کې هم میټینګ وشي چې حلقې چیرمنان لاړ شي او هلته کې د ملګرو شکریه ادا کړي زما خیال دا به ښیي په دغې حوالې سره د 59 حلقې تنظیم له زه مبارکي ورکوم چې هغوی مخکې نه د شکریې میټینګ کړی م دی او ټول ملګري راغونډ کړي م دي دغه به مې خواست دي چې دا نورې حلقې م چې دی د هغې باندې عمل وکړي او هر یو یونین کونسل کې چې دا میټینګ وشي چې د شکریه د ټولو ملګرو ادا کړی شي دلته کې ملګرو دغه وکړل چې یاره کم خلک روباسي نو هغه مغه د یونین کونسل او د ویلج کونسل تنظیم ملګري روباسي چې هغوی ته موږ ځان ورسوو زما دا خواست دي چې اوس د شمولیتونو سلسله به شروع کړو دې برسۍ سره یو فضا جوړه شوه موږ ته د خلکو په ذهن کې که بعضې خبرې وي هغه خبرې مې یو طرف ته شوې اوس دا فضا به قایم څنګه ساتو دا فضا به په دې باندې قایم ساتو چې مونږ متحرک یو مونږ خپل اکټیویټیز جاري وساتو اکټیویټیز د شمولیتونو په شکل کې به کېږي د احتجاجونو په شکل کې به کېږي د مختلف ایشوز په اوچتولو په شکل کې به کېږي دغې باندې اوس توجه ورکول ضروري دي زما به دا خواست دي چې په هر یو یونین کونسل کې چې کم از کم یو شمولیت وشي او دا یو سلسله شروع شي زما خیال د هغې به ټول ضلعې باندې به ښه اثر به کېږي بیا ورسره د دې مارچ نه دا یو سلسله شروع کوو چې حلقه وایز کنونشن چې هر حلقې چې کوم ځای کې تنظیم کمپلیټ کېږي چې هلته کې موږ کنونشن شروع کړو
نو دغې سره به هم زمونږ ملګري به متحرک وي او یو سلسله به روانه وي او سره دا چونکې په برسۍ کې مشر دا اعلان کړی دی چې د ګرانۍ خلاف به مونږ د احتجاج چې دی دا به جاري ساتو د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی نو دغه به مې خواست دی چې اوس دا یو سلسله شروع کول پکار دي چې تحصیل وایز مونږ شروع کړو چې هر ځای کې د ګرانۍ خلاف د بېروزګارۍ خلاف د لوډ شیډینګ خلاف چې دا سلسله چې ده چې دا مونږ شروع کړو چې مونږ خلکو ته وښیو چې که نور څوک ستاسو هغه شانتې تپوس کوي او که نه کوي قومي وطن پارټي او کم از کم ستاسو ترجماني کوي او ستاسو هغه شانتې کردار ادا کوي که وګورئ نو د دوه درې ورځو نه پیر صاحب وویل چې د اوړو بحران او د چینو بحران باندې کله وایي چې شته او کله وایي چې نشته د دوه ورځو نه خو اوس دا شی بدل شو اوس خو په خپله وزیر اعظم راغی او وایي چې او بحران چې دی هغه زمونږ د وجې نه موجود دی زه چې ته په غلطۍ کې زما خلک دی رښتیا ته خولې نه ووتل بلکل مونږ هم دغه وایو چې دا بحران دغه ځای کې موجود دی ستاسو د وجې نه دی ستاسو د نااهلۍ د وجې نه دی ستاسو د غلطو پالیسو د وجې نه دی او دغه وجه ده چې مونږ دا مطالبه کوو چې نور تاسو د ملک لپاره فټ نه استعفا ورکړئ الیکشن وکړئ او حقیقي خلکو ته دا حکومت حواله کړئ چې صحیح پالیسۍ جوړې شي زما خیال اوس دې کې اړو خبره پاتې نه شوه چې وزیر اعظم په خپله راشي او وایي چې یاره د وړو د چینو بحران کې چې دی زمونږ خپل کوتاهي شامل ده د دغې نه بس ته خو زما خیال دی بل سلطاني ګواه خو بیا ضرورت نشته که وګورئ نو سلسله روانه همداسې ده چې پارلمان نن نه چلي حکومت نومې شی ښکاري نه د حکومت پالیسۍ ښکاري نه خارجه پالیسي زموږ اوسه پالیسه پته ونه لګي چې څه موږ کوو څنګه کوو د ترکي صدر سره اوس پکې لا دغه مو شو چې 600 کاله وي چې ترکیانو په موږ باندې حکومت کړی دې سړي خو هېڅ په دغه نه پوهېږو چې دې څه وایي او څه نه وایي دغه شانتې داخله پالیسۍ نور یو شی وګورئ دا حکومت په هر حوالې سره ناکامه شوی او همدا اوس وخت دی چې مونږ خپل راپاسو خپل کردار پلي کېږي ډېرې هغه غټې پارټۍ چې وي د هغوی کردار ګورې خلکو ته مخامخ شوی په آرمي ایکټ کې که هغه پیپلز پارټي وه او که هغه مسلم لیګ وه او که هغه عوامي نیشنل پارټي وه هغوی چې کوم کردار ادا کړی نو دغې نه پته لګي چې هغوی د عوامو ترجماني نشي کولی هغوی د خلکو ترجماني نشي کولی هغوی جمهوریت ترجماني نشي کولی دې لپاره اوس ستاسو طرف ته د خلکو سترګې خو راپاڅو به لږ کوشش وکړو لږ همت وکړو ملګرو خبرو وکړه چې بلکل تله غواړي خلکو ته جرګې جوړول غواړي پکې اعتراض هم وشو چې کمیټي جوړه شوې وه چې په چا اعتراض شوی دی پکار دی چې هغه په دې خبرې پوه شي زما به دا خواست دی چې دا میټینګ 2-3 ورځو کې دننه راوغواړئ او چې دا سلسله شروع شي دغه شانتې بیا په حلقه وایز هم نورې کمیټۍ پکې جوړې کړئ د یونین کونسل وایز هم جوړې کړئ چې په هفته کې یو ورځ صرف دې ته موږ وباسو چې هغه زه به ضرور به چاله به دعوت ورکوو چې یاره راشئ پارټۍ کې موږ سره شمولیت وکړئ تاسو په ضلع ډنډه کې د دوی د په حلقو کې دي چې جوړېږي که نه جوړېږي تاسو سختي نه کوئ نو څه به جوړ شي او که پیر صاحب بیا ډېره سختي چې شروع کړو بیا وایي خلک تښتئ تنظیمونه خو بلکل پیر صاحب هغه پکار دي دا مفتي صاحب خو 20 ورځې ورکړې زما خو نن د 20 ورځو اراده نه وه زما خو د 4-5 ورځو درکولو ټایم و او بیا به په خپله چک کولې خو
اوس مفتي صاحب 20 ورځې ورکړي دي دا دې 20 ورځو کې مفتي صاحب زه به تاسو نه تپوس کوم دا درې واړه چې دلته کېناست دي زما دې درې واړو سره کار دی اوس چې د لیز هلکو سره تاسو چې کوئ هغه ستاسو کار دی پوره اختیار دی تاسو ته اعلان کوو اوس ورته خو زه به دا درې کسان داسې دې درې واړو نه به تپوس کوم ټیک ده داسې اسې کیسر ښه دا بعضې برګري خو ډېر زیات خاندي لګېږي ډېر خوشحالي دي په دې خبرې باندې په دې طور باندې ګورې تنظیمونه نه بغیر چې دی پارټي هغه شانتې دغه نشي کېدی فعال کېدی نشي ټیک ته یو دغه وخت کې به راپاسي یو جلسه به وکړي یو دغه به وکړي خو هغه مسلسل فعال پاتې کېدو لپاره دا ضروري ده چې تنظیمونه موږ جوړ تاسو په خپله مو لیدل چې ګورئ دې جلسې لپاره چې څومره زور ولګو که دا تنظیمونه موجود وي موږ ته به ډېر اسانتیا به وي زما به اوس دا دغه وي چې دا ټول تنظیمونه بیا دا نه چې په کاغذ باندې موږ تنظیمونه یو ځای کې میټینګ هم وکړو تنظیمونه هم جوړ کړل او بیا د هغې نه پس بیا هغوی سره رابطه او دغه نه چې هغه فعال هم ساتل دي هغه تنظیمونه چې ریګولر میټینګ کېږي تپوس دې کېږي د هغوی نه حال احوال نه هم سړی خبرېږي او نور د پاټۍ هدایت هم ورله ورکوي نو هله به دا سلسله روانېږي به زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو ما خو کوشش دا کړی چې فردن زیاتر ملګرو سره خبرې مو کومه خو که چا سره زما خبرې نه شوې زما د اړخه ټولو ملګرو ته او مبارکیم ده شاباشیم دی ستاسو په شانتې ملګرو باندې ماته فخر دی او ستاسو په شانتې ملګري چې چا سره وي هغه همیشه کامیاب زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني السلام